الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سنن رواتب د حبیبی رضی الله عنها نه نقل دی. دا فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې فرمایلی چې ما من عبد مسلم نشته د هیڅ یو مسلمان بنده یصلی لله چې د الله د پاره منځو کې کل یوم هر ورځ 12 رکعه 12 رکعاته تطوعا نفلی غیر فریضه د فرض مزن علاوه الا بن الله له بیتا فی الجنه مگر الله عز وجل به د هغه د پر په جنت کې کور جوړ کی او یا دې سوي چې الا بني له بیت فی الجنه مگر د هغه د پر په جنت کې کور جوړ کړی شي. یعنی په شپه او ورځ کې د دې فرضي منځونو نه مخکې او وروستو چې کوم سنن رواتب دي مخکې او وروستو چې کوم سنت د ادا کېدلی شي په شپه او ورځ کې پنځو منځونو سره دا 12 رکعاته جوړیږي. د دې 12 رکعاتو په ادا کولو باندې چې انسان په دې همیشوالی وکړي او په دې نیت باندې وکړي چې الله عز وجل په دې باندې زموږ دپاره کوم اجر او انعام مقرر کړی دی چې الله سبحانه وتعالی هغه موږ له راکړي. نو هغه انعام دې حدیث کې ذکر شوی دی چې جنت یو کور په دې باندې الله عز وجل د خپل بنده مسلمان له ورکوي چې څوک په شپه ورځ کې 12 رکعاته سنن رواتب د فرض مونځ نه علاوه دا ادا کړي. الله سبحانه وتعالی به د انسان لپاره په جنت یو کور جوړ کړي.